مبارک ورځ ده او د ربیع الاول مبارک میاشت ده. په ربیع الاول کې الله پاک په موږ او تاسو باندې یو لوی احسان کړی دی چې د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی احمد مجتبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیدائش په دې میاشت کې کړی دا لوی احسان دی د الله پاک. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش متعلق یو څو خبرې درته کوم. کلم چې الله یو انعام سړی ته ورکي یو نعمت سړی ته ورکي نو د نعمت نمخ کې څه ازمایښتونه پې راولي لکه د ابراهیم علیہ السلام متعلق راځي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. الله پاک وی ابراهیم علیہ السلام په یو څو ازمایښتونو کې واچو فَأَتَمَّهُنَّ هغې پوره کړ. نو د نبی علیہ السلام راتګ سره د ده په خاندان باندې یو څو ازمایښتونه راغله. یو د ده نیکه باندې راغو د نبی علیہ السلام د نیکه نوم مطلب دی د دې خپل نوم شیبه و. شیبه به ورته ځکه ویلې چې دا کله پیدا شو نو د ویښته سپین و نو د دې د وجې نه به ورته شیبه ویلې. نو دا شیبه ورکوټی و چې پلار وفات شو او د ده بیبي سلمه رضی الله تعالی عنها دا د ده بیبي وه. نو دوی د ده مور د مدینې و دوی مدینې ته لاړه. دا مطلب صاحب چې د چا نامه شیبه وه دا ډېر زیات غریبانان او د تیراندازي کوله. دا ډیر ماهر او په تیراندازۍ کې د مکی مکرمې یو سړی و هغه چې کله وکته چې دا ډیر ښایسته تیرانداز دی او ده به دا خبرې کولې چې زما په شان د تیراندازي څوک نشي کولی ځکه زه د فلانکي زوی یم. تپوس وکړو د چا زوی دی وایي د پلانکي وایي دا د چا وراره دی وایي د مطلب صاحب وراره دی. مطلب صاحب د دې شیبه تره و د ده نوم شیبه و د هغې مطلب و. هغه کس لاړو هلته مکې ته هغه له ویلې وایي تا باندې څه چل شوی چې ته خپل د وراره خدمت نشي کولی ستا وراره یتیم دی ډېر زیات غریب دی او تا هغه له هېڅ هم نشي کولی. مطلب صاحب دا اراده وکړه چې زه به دا په زوره سره دا شیبه راولم چې کوم د نبي علیه السلام نیکه دی. دا ورپسې لاړه مدینې منورې ته مور دی ورته وویلې چې دا ماته راکړه هلته به زه کفالت وکړم خدمت به وکړم تعلیم به پې وکړم دیني تعلیم به پې وکړم ما سره به تربیت به وکړم. ټولو ښځو ورته وویلې چې دا خبره دا مطلب صاحب صحیح کوي دا شیبه د سره پرېږدئ. دا په لاره کې را روانو شیبه چې کوم دی هغه د ده سورلۍ نیولې او دا په سورلۍ باندې ناست و. نو چې کله مکې مکرمې ته راغلو نو خلکو وویل چې کېدای شي غلام یې راوستی. نو د دې د وجې نه د دې شیبه نوم عبدالمطلب شو د مطلب غلام. نو اوس خلک څه وایي چې د نبي علیه السلام د نیکه نوم عبدالمطلب دی. عبدالمطلب څه ته وایي د مطلب غلام او مطلب تره شیبه د ده نوم و نو عبدالمطلب نوم شو. دا د نبی علیه السلام نیکه دی. د دې نه پیدا شو 11 بچي. تفصیلي واقع ده یو بچی پکې عبدالله صاحب. عبدالله صاحب ډېر نوراني چهره وه د ده په تندي باندې د نبوت رڼا وه ولې چې د ده په اولاد کې نبي علیه السلام اوس راځي او دا ډېر پاک دامنه سړی و. نبی علیہ السلام فرمایي زما
څومره نسل چې دی تر آدم علیه الصلاة والسلام پورې دې کې زناکاره سړی نه دی تیر شوی. نو عبدالله صاحب ډېر ښایسته سړی و چې کله راځوان شو تقریبا 18 کاله عمر برابر نه و، 18 بر و 18 برابر نه و. پلاری دا مدینې طرف ته روان کو عبدالمطلب صاحب. الته یو زهرا قبیله ده، آمنه بیبي ورته الته وکړله. نو په لاره چې کله روانو یو ښایسته بیبي یو ښایسته ښځه ورته په لاره کې راغله. عبدالله صاحب چې کله وکتو ورته وایي زه تا سره واده کوم. ده ورته ویل زما د پلار خو خره زما په دې کې کار نشته. وایي ښه که ته ما سره واده نه کې نو بیا ما سره یو شپه دوه تېره که. مطالبه یې ترې د زنا وکړله. عبدالله صاحب ورته وایي زه د خپل د خاندان نوم ختمول نه غواړم، د خپل د خاندان سر ټیټول نه غواړم. بهرحال عبدالله صاحب او عبدالمطلب صاحب روان شو لاړل مدینې منورې ته. آمنه بیبي سره واده وکړه تقریبا 6 میاشتې که څومره هلته پاتې شول. بیا هلته نه را روان شو، په لاره کې دا ښځه بیا ولاړه وه. ده ورته لاره ونه نیوله څنګه چې بل ځل له مخې ته ورته راغو، دې ځل له مخې ته رانغلو. چې لږ داسې عبدالله صاحب تېر شو ورته ورغې وایي ودرېږه. وایي تا ما نه تپوس نه کو تا له ما مخه ولې ونه نیوله. وایي اول ځل چې کله ته تلې تا ته ما وویل زه تا سره واده کوم یا یو 2 شپې مې ځان سره پرېږده، ما پرېږده چې زه تا سره څه وخت تېر کړمه. تا ما ته انکار وکړو. وایي زه څه فضول ښځه نه یم. وایي زه د تورات د زبور د انجیل عالم یم. وایي اوس مې درته لاره ولې ونه نیوله، تا تپوس ما نه ونه کړو. وایي ځکه مې درته لاره ونه نیوله ته چې په دې لاره باندې مدینې منورې ته تلې ستا په تندي باندې د نبوت نور او اوس هغه نور نشته، ځکه مې درته لاره ونه نیوله نه در سره د واده شوق ساتم. نو دې هلته 6 میاشتې تېر کړي وایي اوس تا هغه نور منتقل کړی نو واده یې کړی نو هغه ماشوم یې حمل نیولی نو هغه نور د آمینه بیبي ته ور منتقل شوی. اوس وایي ستا په تندي کې هغه نور نشته ځکه ما تا ته لاره ونه نیوله. دا عبدالله صاحب. بهرحال امینې بیبي سره واده وکړلو. چې کله د دوی ماشوم په خېټه کې شو د آمینه بیبي تقریبا 2-3 میاشتې 4 میاشتې تېرې شوې. نو دلته مکی مکرمې نه یو قافله تله شام ته تجارت دپاره. ټولو مشوره ورکړه عبدالله صاحب ته وایي تاسو هم ورسره لاړ شئ. عبدالله صاحب په دې تجارت کې هم شامل شو. شام ته به دوی تجارت کولو، یا شام یا یمن ته. دا به د عربو تجارت دی 2 ملکونو طرف ته کېده. عبدالله صاحب هم ورسره شو. هغه سایډ نه چې واپسي کېدله په عبدالله صاحب باندې تبه راغله. د تبې د وجې چونکې سخرګنۍ او ماماګانې ټول په مدینه منوره کې او شام نه چې دوی راتله په مدینې منورې باندې به راتله. نو عبدالله صاحب ته وویل وایي ستا تبه ده ته سفر نشي کولی مدینه منوره کې ایثار شو. آمینه بیبي مکه مکرمه کې وه. نو چې کله عبدالله صاحب تجارت ته وتلو نو آمینې بیبي ته ویلي وایي چې کله زه راځم لکه څنګه چې اوس ګیټ کې ولاړې او ما رخصتې مینه را سره ښکاره کې همدغه رنګه چې راځم ما ته چې په ګیټ باندې ودرېږي او ما ته خپل مینه ښکاره کړي. نو تجارت قافله راتله ټول ښځې کورونه صفا کړي وو ګیټ مخې ته ولاړو. آمینه بیبي فرمایي وایي زم د ګیټ مخې ته ولاړو. دې کې ته چا ویله چې عبدالله صاحب خو بیمار دی او په مدینه منوره کې پاتې شو. دا ډېر زیات خفه شو. بیا سلک یو څو ورځې پس ورته بس یو څو کسان ورغله چې موږ به یې راغلو. هغه د الله یو عجیبه رضامندي ده چې دا خلک تله عبدالله صاحب هلته وفات شوی و. ده ته خبر راغی چې ستا خاوند دا وفات شوی دی. نو ګوره یو غم عبدالله صاحب ته ورسېدلو، یو غم آمینه بیبي ته ورسېده چې د خاوند جدایي او ماشوم یې لا په ګېډه د 6 میاشتو دی او د خاوند جدایي ورته الله ورکړه. دا ډېر سخت کاري.
بهرحال امینه بی بی فرمای وی زبا چې کله بهر وتما نو ما ته به ټولو ونو سر ټیټو ما ته به ونې ټیټېدلې ولې د هغې په خېټه کې رسول الله مبارک وی زبا چې کله آب زمزم ته تلمه اوبو دپاره ټول ښځې به په کتار کې ولاړو آب زمزم به یې راویسته وی ما ته به آب زمزم خپله راوچت شو آب زمزم به راوچت شو ما به لوښې داسې ډک کولا وړم ویه ښځو ما ته ویلې چې ای امینې ته لږ ایسارېږه دوی له خو دا پته نه وه چې د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم د ده په خېټه کې دی دوی خو ویل کېدی شي ده سره د دې اوبو لګي رالګي وایي ته ایسارېږه چې دا اوبه موږ هم وړو چې کله د نبي علیه صلات وسلام د راتګ وخت شو په تورات کې دا راغلي وو چې نبي علیه السلام کله را پیدا کېږي د آخري پیغمبر یو سور ستوری دا به راښکاره کېږي په اسمان باندې نو چې کله اوس دا پیدا کېږي وخت یې نږدې شو یهودیانو ته هغه سور ستوری ښکاره شو او یهودیان خو تورات عالمان دوی ویل چې وګورئ ماشوم چېرته پیدا شوی دی یا پیدا کېږي نږدې دی مدینې منورې ته کسان لږه یو ځای کې مو یاره ښځو حمل شته خو ډېر وخت پکې پاتې داسې نږدې ماشوم پیدا کېدلو والا نشته یو یهودي ته پته ولګېده چې د نبي علیه صلات وسلام پیدایش دی وایي د عبدالله یو زوی پیدا کېږي وایي د هغې وخت نږدې دی وایي بس همدغه پیغمبر دی نبی علیه صلات وسلام پیدا شه دا به درله لږ وروسته تاریخ لحاظ سره یم چې 8 تاریخ دی یا 12 ربیع الاول دی یا 8 ربیع الاول د پیر ورځ وه د طلوع فجر ټیم و امینه بی بی فرمایي وایي په دې شپه چې رسول الله مبارک پیدا کېده زمونږ په کور کې رڼا نه وه زما چې کوم د رڼا کوم هغه چې و کوم اسباب چې و هغه هم ختم شوي وایي دې شپه باندې رسول الله مبارک پیدا کېږي ټول اسمان ستوري زما کور طرف ته متوجه زما په کور کې رڼا وه ټول د اسمان ستوري راجوخ شوي وو راټیټ شوي وو نو دې نه دا معلومیږي الله پاک د هغې د پیدایش نه مخکې خلکو ته وویل چې اسمان والا دله ټیټېږي ته به هم ورته ټیټېږي اسمان والا د دې پیغمبر تابعداري کوي ته به هم تابعداري کوي رسول الله مبارک پیدا شو امینه بی بی فرمایي 9 میاشتې زما په ګېډه باندې ما درد محسوس نه کو زما په ګېډه درد نه دی راغلی ماشوم کېدلو وخت کې ما باندې درد نه و ښه نارمل هغې کې شوی ولې چې دا خو دواړو جهانو سردار او بیا چې رسول الله مبارک پیدا شو یو ساس کې وینه هم زمانه ویلا نړه رسول الله مبارک پیدا شو صفا چاونه وینځلو هغه الله پیله نه وینځلی رسول الله مبارک پیدا شو ختمه شوې وه سنتي شوې وه داسې نه و چې وروسته بیا چا سنتي شوې وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو عبدالمطلب صاحب ته چا وویل چې نوسی دی پیدا شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله پیدا شو یو عجیبه ماحول و وایي دا داسې ورکوټی ماشوم لکه وایي پیدا شو دا داسې راووړېدو او په سجده باندې شو الله ته ورکوټی ماشوم دی په سجده باندې شو بیا چې کله واپس سیده کېدو دا ګس لاس باندې ډانه وواله داخل اسې اسمان طرف ته داسې ونیول بیا واپس چې کوم دی پرېوتو ماشوم شو سجده یې وکړله هغې نه پس واپس هماغه رنګه ځکه ورکوټی ماشوم و که نه نو مور یې ډېر زیات غریان شو چې دا څنګه ماشوم دی دا خو د ورځې د نیمې ورځې ماشوم دی او ته پکې دا سجده م وکړه او اسمان طرف ته یې لاس ونیو واپس را پرېوت عبدالمطلب صاحب خبر شو دا به زه د برکت دپاره بیت الله شریف ته یو سمه هغه له څه پته وه چې بیت الله شریف الله د دې د برکته جوړ کړی دی هغې د برکت دپاره نبي علیه صلات وسلام ونیولو وایي دا به زه بیت الله شریف ته بوځمه چې لاره کې روان کړی هر یو کس د دې ماشوم تعریف کوي چې دا څومره ښکلی ماشوم دی دا خو ډېر ښایسته ماشوم دی دې کې خو ډېر صفات دي نو عبدالمطلب صاحب چې کله هلته نه راغلو
آمینه بی بی ته فرمای وای د دې نوم ما خوښ کو ولې چې په لاره کې هر یو کس د تعریف کولو نو د نوم د محمد نه بغیر بل نوم نشي کېدلی